تا په دې فیسبوک د دې بل لګ د خوب ولیدو دغه قصو کا بیا د خپل خوب وکړه کنه چې د مردان لګ خوب لیدل دا ویډیو وکړه او بیا د ټوله قصه زموږ د کتل نه راځي چې کم خوب لیدل دا بالکل حقیقت دي. زم خان صدا خوب مام لیدلی و 2018 الیکشن کې چې دا پاشه زه په سعودي عرب کې وم نو ما چې ورغلم د نوې ښځې په تماچه راړې ده اوسنۍ چې کومه ښځه ده ما ورته خپله سینه وړاندې کړې وي عمران خانه په خندا شوې دی دا ښځه هم خندا شوې ده رجال انسان زما خاوند دی زه یې ولې ولم زه ورساسې ګپ لګوم زما خان صاحب سره به ګپ ته نه لګې ما دا ایماندار کس دی موږ یې ګورو چې زموږ د پاکستان سره دا څه کوي دا ښې طرف ته بوځي که نه ښې طرف ته باندې داسې ډېر ایمانداره دی ما ته د عمران خان وایي جوانه وایي څه مشکلات دي ما ته دا مشکلات دي موږ په عربو کې یو موږ چې د پیسونه سات په سات خیږي او موږ ته انسانیت په نظر باندې څوک نه ګوري دی عمران خان ما ته ووي چې تاسو دغه سخته تېره کوئ په سخته سې راته راځي او په دغه ټیم کې په بیا راایښ شی یم په ولي را دوه درې ټپه راکړي او ښه جوړه ښې غاړه غاټۍ را سره کړې بیا د په مخې پې راایښ شی یم نو دا حقیقت دی صابر خان چې دا کم خوب بیان کړی دی که به شک نه دا به صحیح او دا عمران خان به بار بار راځي زموږ د اسلام دپاره جنګېږي زموږ د سر جنګ یې اغوستی او الله پاک دی بار بار راولي زموږ دا دویمه ورځ د موږ په روژه باندې نه پوهېږو په روژه ماتې نه پوهېږو په پېشمني باندې نه پوهېږو بس د عمران خان په خفګان سره هم خفګان دی نو ټولو پاکستانیانو ته ورته دا خواست دی چې خو څنګ په څنګ ورسره ودرېږئ او زما د اړه غوټۍ دی الله پاک دی وله زما دا ژوند مغله ورکړي که اسلام طرف کې او دا یو ناره پورته کوي نو الله پاک دی وله زما دا عمر وله ورکړي الله پاک دی په ژوند کې خیر او برکت وګرځي الله پاک دی د عمران خان بنده جنت فردوس نصیب کړي ورسره زمونږ ورولېږئ په دې سپیکینګ کې هم لږ فرق راځي نو دا مې ورته داسې وکړل او دا ویډیو مې تاسو دا ویډیو د صابر خان دا ویډیو مې وکتله نو بس الله پاک ته اسلام جنت فردوس نصیب کړي تا یو داسې وروري سره تا خبرې کړي وړه د خوبه بیان یې ورته کړی بس الله پاک ته تاسو خوشحاله کړي چې دا ویډیو م راولېږه زما په اړه ډېر سکون وخوړه که الله پاک چېرته بیا راولي نو ډېره غټه خبره زه په عربو کې چیلې الالومه که دا دوباره باندې راغلی سلور کال عمران خان وزیر اعظم او هیڅ چل نه ونه امریکا ونه غلامي ونه څه بل څه خو چې اوس عمران خان کله د کرسۍ نه کوز شو نو وایي غلامي نه منو که نه داسې خبره ده عمران خان ډېر زبردست کس دا کوم حساب کتاب چې وشو دا رکوع وشوه په رکوع باندې کوز کړو خلکو روپۍ واخیستلې په رکوع یې نه کوز کړو نو د روپو خو چا خو لیدلي نه دي چې چا روپۍ اخیستي تش الزامونه دي که نه دا خو چا سره ثبوت نشته چې د روپۍ اخیستي که نه دي داسې خو دا د عمران خان پارټۍ ته هم راغلی و که نه داسې خو د عمران خان پارټۍ ته هم راغلی و نو بیا خو عمران خان هم پیسې ورکړې وي که نه جی د امریکې دغه دی چې د اسلامي ملکونه که ټول مخکې یو شي نو زما خیال دی اصلي خبره دا ده یېرېږي که دې مسلمانانو یو اتفاق د دې ملکونو راغلی زما دلته خیال سیالچي صاحب زه خپل وطن نه زما نن وطن ښه ویم په سعودي عرب کې څه کول مسافر هو ټول پاسپورټونه وشلول تا هم شلولې نو حاجي صاحب زه پرون راغلی یم او 18 لکه روپۍ قرضدار یم او پرون راغلی یم درېیمه میاشت مې ده زه پاسپورټونه وشلوم زما سبا د مرګ پته نه لګي د بیمارۍ پته مې نه لګي نو څه وکړم په یو پاسپورټ باندې نه خلاصېږم ځان ورته وجلی شم ښه بل دې کتونکو ته د دې خپل خوب او د صابر د خوب په باره کې څه وایي صابر د خوب هم حقیقت دی او زما د خوب هم حقیقت دی او بچ په پاتې کېږي انشاءالله تعالی بیا به دا لیډر جوړېږي د ټول عمر دپاره دا زموږ په دواګانو کې ورته هر ټایم ورته دواګانې کوو ټیک ده جي ډېره مهرباني نظام صاحب او الله پاک وله ژوند ورکړي او زما د اسلام زما د کلمې نوم چې چوتی که نه الله پاک ته وله وس او توفیق ورکړي